پاکستان له هرې هغې پوځي لارې څخه واک ته رسېدل چې د کورنۍ جګړې لامل شي مخالف دی. عمران خان په یوه مقاله کې لیکلي طالبان نشي کولی ټول افغانستان ونیسي او باید په واک کې شریک کړل شي. له دې سره د ویلي د افغانستان ګاونډي هیوادونه به دا پرېکړه وکړي چې د افغانستان پر وړاندې د دوی له خاورې کار وانخیستل شي. دا په داسې حال کې دی چې افغان چارواکو تل پاکستان په دوه مخي سیاست تورن کړی دی. د افغانستان په هکله د پاکستان له دوه سیاست نیولې بیا د دې هیواد لومړي وزیر تر څرګندونو عمران خان په یوه مقاله کې چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې خپره کړې ویلي هیواد یې له هر ډول پوځي لارې چې د کورنۍ جګړې لامل شي د افغانستان له نیولو سره مخالف دی، ځکه طالبان نشي کولی ټول افغانستان ونیسي او باید په دولت کې شامل کړل شي. یک اظهارات عوام فریبانه هست که از طرف پاکستان صورت میگیره تا نشان بده که عمران خان و دولت پاکستان هم منتقد طالبان هست و با عملکرد طالبان به حساب پاکستان موافقت نداره، همکاری نداره، سازش نداره، ولی در واقعیت ماشین جنگی طالبان توسط پاکستان حمایت میشه و پاکستان است که به حساب طالبان را ایجاد کرده، پاکستان است که حمایت میکنه، تجهیز تمویل طالبان توسط پاکستان میشه، پالیسی طالبان توسط پاکستان رهبری میشه. عمران خان زیاته کړې پاکستان په تیرو کې له یوه اړخ څخه ملاتړ کوه چې دای تېروتنه وه او دی اوس د هغې تېروتنې غوښتونکی نه دی. د ده په وینا په سیمه کې اقتصادي او سوداګریزې اړیکې په افغانستان کې د تلپاتې سولې رامنځته کېدو لامل ګرځي او د جګړې له لارې هڅې بې ګټې دي. د ویلي د افغانستان ګاونډي هیوادونه ژمن دي چې د دوی له خاورې به د افغانستان په ضد کار نه اخیستل کیږي، خو تر اوسه هم پاکستان په خپله خاوره کې ترهګرو ته د ځالې په ورکولو تورن دی. امیدوار هستیم که چیزی را که عمران خان گفته خلاف عمل سایر شخصیت های پاکستان باشند که شخصیت هایی که از حکومت پاکستان همیشه آمدن برای افغانستان وعده دادن که ما در صلح افغانستان کمک میکنیم. له بل لوري د پاکستان لومړي وزیر د دوی په هیواد کې د امریکا پوځي هډو له شتون سره مخالفت کړی ویلي دي په پاکستان کې امریکا ته د پوځي هډو ورکول او له دې ځایه پر افغانستان بریدونه د ترهګرۍ د ډیرښت لامل ګرځي او امریکا په تیرو 20 کلونو کې ونه شو کولی ترڅو د افغان جګړې ګټونکي شي. اوس به څه ډول وکولی شي د موخې ته ورسیږي؟ په دې هکله لنډ بحث کې را سره مل دی په استودیو کې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی قاضي حبیب الرحمن ابراهیمي صاحب. ابراهیمي صاحب بحث ښه راغلاست. د پوښتنه به هم جوخ مطرح کړم دا چې عمران خان ویلي چې پاکستان په تیر کې د افغانستان په هکله ناسم سیاست درلود او دوی تېروتلي وو. دا په څه معنا او څنګه اعتراف ورته ویلی شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د تمدن تلویزیون قدرمنو لیدونکو او د تلویزیون تخنیکي همکارانو او ټولو هیوادوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. حبیبي صاحب که موږ د پاکستان د چارواکو مسؤلینو ویناو ته وګورو دوی همیش همدغسې ضد نقیض څرګندونې کړي دي، خو د دوی دغه څرګندونې موږ ته هیڅ نه دي راکړي، بلکې په افغانستان کې د همیش کله چې امید پیدا شوی، کله چې یو په اصطلاح د جګړې د ختمېدو یو برنامه پیل شوې ده بیرته سبوتاژ کړې ده او اوس هم کوم د سولې په نامه چې د 20 کلنې جګړې د پای ته رسېدو دپاره کوم هڅې روانې دي کله یوې خانړیوالو ته دوی ښایي ځانونه یې ورنږدې کړي دي چې موږ په اصطلاح د تا سره ملګري یو، خو ولې له بلې خوا موږ عملا وینو چې په عمل کې بل څه دي او هغه دا دي چې په لوی لاس غواړي چې له یوې خوا مذاکراتو دغه لړۍ چې هلته پیل شوې ده او افغانانو او نړیوالو ته یو امید پیدا دی، له بلې خوا نه تنها د دغه هیواد بلکې یو شمېر نور هیوادونو له خوا دغسې مغرضانه لاسوهنې پیل شوي دي چې عملا یې په ځینې مواردو کې ژوندي علایم لیدل شوي دي، ژوندي نمونې مثلا کولی شو چې د وسلو د توزیع خبره او د وسلوالو د بیا پورته کولو خبره
دا وینو نو د دوی په اصطلاح عادت یا همدغه دی د دوی نه د دې توقع درلودل غلطه ده زما په نظر چې دوی د موږ د ملک په اړه دوی د افغانستان په اړه داسې جوړه خبر وکړي چې هغه د خلکو ته هغه د افغانستان نظام ته امیدوار کننده وي یا د افغانستان د ګټو د ساتنې یا د دې تقویې په خاطر وي. کورودان ابراهیمي صاحب په بخښنه چې تاسو بحث هم خبرې قطع کوم تقریبا د څرګندونې د عمران خان داسې مهال ترسره کوي چې ټاکل شوی ولسمشر غني د جمعې په ورځ باندې په سپینه ماڼۍ کې له جو بایډن سره وګوري. آیا واقعا پاکستان غواړي چې بیا هم نړۍ ته ځان سپین کړي که نه د دوی سیاست په رښتیا هم بدلون کړی د افغانستان په اړه؟ نه موږ چې څو ورځې دمخه د دوی د بهرنۍ چارې د وزیر غالبا د قریشي مصاحبه وه کله چې مطبوعاتو کې وکتله په هغې مصاحبه کې د موږ خاورې ته د موږ نظام ته د موږ هیواد ته توهین‌آمیزه خبرې وې پکې او په هغې خبرو کې یو ډول وارنینګ یا یو ډول اخطار وه چې که د افغانستان ولسمشر یا د افغانستان چارواکي هغه امریکا ته ځي چې هغه د موږ نه د شکایت ونه کړي دا څه معنا لري؟ یعنې دا معنا لري چې د افغانستان د نظام په سر باندې دلته یو بله قوه هم شته. افغانستان یو خپلواک هیواد دی دا منو چې د اوس د موږ ملک د موږ خاوره د ګڼو ستونزو سره مخ ده له یوې خوا قوي مقتدر نظام نه لرو له بلې خوا د وسلوالو مخالفینو دا وروستي حرکتونه دي چې په اصطلاح د ځینو سیمو لاس په لاس کېدل چې دا یوه غټه ضربه ده د افغانستان نظام ته د افغانستان په اصطلاح په دې کې هر څه د بین ځي د مرګ ژوبله راځي په دې کې د دولتي تعمیرونو او د دو تجهیزاتو له منځه وړل راځي خو په هیڅ ډول د دوی څرګندونې د دوی اعمال او د دوی نظریې د ملک په ګټه یا د ملک په د دې په خاطر نه دي چې دلته د یو قوي نظام جوړ شي دلته دغه جګړه ودرېږي هغه شی د خدای نه غواړي هغه دا غواړي چې په افغانستان کې یو داسې غم راپورته شي یو داسې جګړه راپورته شي داسې یو دوامداره اور بل شي چې د دې ګټې په همدې کې دي د دې ګټې په افغانستان کې په یو قوي او مقتدر نظام کې نشي ترسره کېدلی. کور ودان قدرمن ابراهیمي صاحب عمران خان تقریبا په خپله مقاله کې چې واشنګټن پوسټ نشر کړې ده اشاره یې ورته کړې چې تقریبا طالبان نشي کولی د زور له لارې افغانستان ته کې واک واخلي یا واک ته ورسیږي په داسې حال کې چې پاکستان تقریبا د حکومت د دورې په د طالبانو په یو ډول په ملاتړ باندې تورن شوی اوس دا څرګندونې څه معنا څه مفهوم د څه هدف دپاره شوي دي؟ بله دا د زور له لارې د واک ته رسېدلو خبره نه تنها ده چې طالبان نشي کولی بلکې د نړۍ سوپر طاقت هم ونه شوی کوي چې دلته د زور له لارې حکومت وکړي کې کولی شوی هغه تاسې د امریکا تر مشرۍ لاندې یا د ناټو تر مشرۍ لاندې هغه غربي ټلواله وه هغه پرمختللې تکنالوژي هغه زغروال هغه نظامی تجهیزات چې په ټوله نړۍ کې بل څوک نه لري د دنیا پر پیشرفته ترینه ملکونه راغلي وو خو که د جګړې له لارې کامیابېدلی شوی یا حکومت جوړولی شوی دوی به جوړ کړی وای خو په د شلو کالو کې ونه توانېدل نو چې دا ونه توانېدل موږ مطمئن یو چې بله ډله هم نشي توانېدلی ولې رابوشه اصلي خبرې ته اصلي خبره دا ده چې په افغانستان کې د جګړې له لارې واک ته رسېدل کیدای شي د یوې ورځې دوه ورځو دپاره یو لنډې مودې دپاره ترسره شي ولې په افغانستان کې د جګړې له لارې په خلکو باندې حکومت کول د زور له لارې په خلکو حکومت کول دا ناشونې ده ځکه د موږ تیر تاریخ ته که وګورو تاریخ ته ثابته کړې دلته چې هر څوک د زور له لارې رغلي دي د یو خطرناک هغه سره عکس العمل سره مخامخ شوي دي نو دا جګړه ګټونکی نه لري که طالبان غواړي د جګړې له لارې واک ته ورسي د ما په نظر دا غلطه ده او که حکومت غواړي د جګړې له لارې خپل مخالفین وځپي دا اشتباه ده په دې کې د ملک بربادي په دې کې د انسانانو د وژنې په دې کې د موږ د په اصطلاح د سرمایو تر پښو لاندې کول پرته بل شی نشته. کور ودان ابراهیمي صاحب غواړم د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې مطرح کړم که چیرې ځواب ورته راکړئ ټاکل شوي ولسمشر غني د جمعې په ورځ باندې له جو بایډن سره وګوري ستاسو په اند باندې دا سفر موخه څه کېدلی شي امریکا به څه آمادګي یا چمتووالی یا اعلان وکړي او بل دا چې د پاکستان د دغه اوسنیو څرګندونو څخه چې د افغانستان په اړه عمران خان کړي دي
افغان حکومت څه ډول استفاده کولی شي هغه په نړیوالو سټیشنونو کې مطرح کړي یا په عنوان د چې پاکستان څنګه اړ کولی شي چې په خپلو تبلیغاتي خبرو باندې دوی عمل وکړي د ما له نظره د تا د پوښتنې کې ډېرې پوښتنې دي د تا په د سوال کې ډېرې پوښتنې دي د ما له نظره که د سفر ته وکتل شي له یوې خوا د افغانستان د جګړې دغه لوری داسې یو ګونګ حالت ته تلونکی دی کله چې څه موده مخکې د پاکستان لوی درستیز او د انګلستان لوی درستیز او همداسې د امریکایي چارواکو سفرونه افغانستان ته ترسره شول موږ په دې کې ولیدل چې دلته د هند د هیواد چارواکو هم کابل ته سفر کړی و موږ دلته یو بل شی ولیدل هغه دا په دې معنا چې د جګړه سوکه سوکه یو بل پړاو ته داخلي یعنی جګړه د پای ټکی نه مومي بلکې دلته د پاکستان د لوی درستیز راتګ او د انګلستان د لوی درستیز راتګ دا څه معنا لري دا معلومیږي چې دلته د جګړه تقریبا نورو ملکو ته ورسپارل کیږي او بله دا خبره چې د افغانستان ولسمشر او بل دغه سره مل فلاوی چې هلته ځي موږ خو د حالاتو ته چې ګورو دغه جګړې او د ولسوالۍ او د بعضو نظامي سیمو او بعضې بیسونو د اډو پوستو لاس په لاس کېدل دا ښایي په لوی لاس د امریکا یا د نړیوالو متحدینو چې د امریکا سره په افغانستان کې دلته اخته دي دا د دې ښایي چې د دې ښکارندویي کوي چې د افغانستان په نظام او خصوصا په ولسمشر اشرف غني باندې داسې فشار راوړي چې گویا ته نور د ضعیف حالت کې او تکه سولې ته غاړه کېنږدې او طالبان په واک کې شریک نه کې نو ممکن د ډېرو داسې صحنو شاهد شي ولې بغیر د دې فشار د آلې نه پرته بل څه نشته او بل څه چې په دې سفر کې به د ما په ګمان ولسمشر ته به د امریکا د ولسمشر جو بایدن په اصطلاح ورته وویل شي هغه دا ده چې دوه خبرې به وي د یوې خو هېڅ امکان نشته چې هغه ورته وایي چې موږ د تا تر شا ولاړ یو ګمان نه کوم چې دا خبر دی وي ولې څه چې دی هغه به دا وي چې امکان لري امریکایي چارواکي ولسمشر ته دا خبره وکړه چې موږ په افغانستان کې د روانې جګړې په اصطلاح سره ملګرتیا د تاسو سره چې د موږ نظامی عسکر وي د دغه نشته خو موږ په هغه صورت د تاسو سره همکار وو لکه د اردوی ملي په روزنه یا بیا رغونه کې چې تاسو د مخالفې ډلې سره صلح وکړئ د ما تحلیل خو همدا دی چې په غالب ګمان به همدا وي چې دوی به ولسمشر به وهڅوي تر څو زر په لنډه موده کې د قطر کې چې دغه کومه د سولې د پروسې لړۍ روانه کړې ده چې دا بالاخره یوه نسبي پړاو ته یا یو کامیابۍ طرف ته وغځوي او دا به د فشار آلې په توګه د دې نه استفاده وکړي چې ولسمشر ته کیدای شي داسې غوڅې واضح ټکي ووایي چې نور موږ در سره په دې جګړه کې نه یو د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی قاضي حبیب الرحمن ابراهیمي صاحب له تاسو ډېره مننه چې بحث کې مو راسره ګډون وکړ کور ودان سلامت